أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ننني درس के बाद इंशाअल्लाह आयत नंबर 16 और आयत नंबर 17 आयत नंबर 18 वेले केंगी। यानी नन्हे दर्स की ब टोटल 3 आयातों वेले केंगी। देना मख की आयत की द मुनाफिकान तज़किरा व दे आयत की हम वस द मुनाफिकान दगा तज़किरा मख की मज़ीद नोरा अल्लाह पाक कहीं अलावे दगा कसन दगा मुनाफिकानो कले چې دوی نفاق اختیار کړلو نو د نفاق سره ډېر لوی تاوان وکړو. لاوی دې کسانو اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دی گمراهی واغستله په بدله د هدایت کې فما ربحت تجارتهم نو د دې د تجارت د دوی د سوداګرۍ د دې له هیڅ پیدا ورنکړله هیڅ ګټه چې نه نو هغې ونه کړله. وصلاوی وی دوی چې کم گمراهی واغستله د هدایت په بدله کې نو دلته حضرات فرمایي چې دوی خول منافقان او کله چې دوی منافقان ول نو دوی که خو هدایت او ایمان وونه نو چې کله به کې هدایت او ایمان نه ولو نو بیا څنګه الله جل جلاله وایي چې دوی اشتروا الضلالة بالهدى چې دوی گمراهی په بدله د هدایت کې واغستله. دا خو به الګ کېدی شوله چې مخکې په دوی کې هدایت وی دوی په سمه لار روان وي او بیا یې دغه سمه لار پرېښودی وی دین اسلام یې پرېښودی او ګمراهۍ په لار روان شوی وي. حضرات مفسرینو د دې 2 جوابونه ورکړي دي. یو جواب یې دا ورکړی دی چې په دوی کې هدایت استعداد ولو لکه څنګه چې حدیث مبارکه پای کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان مبارک دی کل مولود یولد علی فطرت الاسلام چې هر ماشوم دا د اسلام په فطرت سره په دې سره د پیدا کیږي فابواه نو پس داغه مور او پلار یو ودانه کله د دنه چنه نو هغه يهودي جوړ کې او ينصرانه کله چې نه نو هغه د عیسائی جوړ کې او یمجسانی او کله د دنه مجوسی جوړ کې. یعنی مور او پلار دې څنګه وي نو بیا هغه شانتي د دغه ماشوم تربیت وکي او د چلوي شي هغه شانتي جوړيږي. نو حضرات مفسرین وایي چې دې کې د دغه فطرت الله رب العزت دې په دغه فطرت سره پیدا کړی ول او د هغه فطرت تقاضا دا و چې د هدایت بالکل قبولول شو پاسانه خود دې دغه هدایت پرې خو د گمراهۍ په لار باندې روان شول. نو ځکه الله وی اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دې کسانو گمراهی واغستله په بدله د هدایت کې. او بعض حضرات چې نه هغه دویم جواب ول دا ور کړی دی چې د منافقانو په ظاهر باندې دی خو هم ځان ته مسلمانان ول چې مونږ مسلمانان یو ایمان راوړی کلمه وایو نو الله جل جلاله د دې هغه ظاهري اسلام چې تاسو دا ظاهر چې کم اسلام اظهار کړو کلمه په جبه سره ویلی و دغه هم تاسو پرې خودل داغینه هم تاسو لاړ چې نه نو لاس وینځلو. او بعض حضرانو د جنو د دې جواب په یو بل طریقې سره ورکړي. هغه وی کله چې انسان دکان ته لاړ شي د دکان کې سودا کوي نو په دې دکان کې یو اوریجنل آله خشه هم پروت وي او یو چې نه نو هغه کمزورې 2 نمبر شیز دا پکې هم وي. نو کله چې دا بنی آدم
دته وښودلی شي چې ګوره دا شیز اعلی دی ښکلی دی پیور دی برابر دی عمده دی دا چې نه نو واخله دا دویم شی لکه دا بیکاره دی کمزوری دی دا ما اخله او دا سړی داسې وکړي چې دی دا اعلی پرېږدي او ادنا شیز دی نو هغه واغستی نو خلک وایي لکه تاوان دی وکړلو د لږو روپو پیسو د دې فرق ولو خو ښه شیز چې دی نو هغه به دې اخیستی ولو نو تاوان دې وکړلو د ښه شیز په بدل کې تا چې دی نو دا بیکاره شیز واخیستو نو الله جل جلاله وایي دې چې دی نو د هدایت په بدله کې ګمراهي واخیستله هدایت دین اسلام دا چې دی نو هغه بهترین ولو دې کې د دنیا هم چې دی نو کامیابي پرته وه او د آخرت کامیابي پکې هم پرته وه خو دې د دنیا د معمولی کامیابۍ دپاره د دنیا د معمولی شیزونو د عوض دپاره د دومره لوی آخرت د فایدو نه ځان چې دی نو هغه یې محرومه کړل او الله رب العزت دې ته په تجارت سره ځکه یې وویې فما ربحت تجارتهم چې د دې د تجارت دوی له هېڅ ګټه ونه کړله هغه په دې وجه چې دوی دغه ایمان په ظاهره باندې کم اظهار کړو په ژبه باندې چې کومه کلمه ویلي وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا صرف د دې دپاره ویلي ولو چې موږ له مسلمانان زکات راکوي موږ له د هغوی خپل صدقاتو کې حصه کوي موږ سره مسلمانان د کافرو غوندې سلوک نه کوي جهادونه را سره نه کوي موږ ته چې نه مسلمانانو د طرفه چې کم تکلیفونه کافران له د هغوی ورکوي د هغوی ته چې کمې قصې د هغوی سره کم معاملات کېږي چې هغې نه موږ محفوظ شو او مسلمانان چې په آپس کې کم اتحاد اتفاق یو بل سره چې نو هغه کم تعاون وي چې د دغې نه موږ مالامال شو نو الله وایي دا دنیا ډېره انتهایی فانی دنیا وه دا ډېره چې نو کمزوري سودا وه په ځای د دې چې دوی اعلی ایمان قبول کړی په ښه طریقې سره دوی ایمان راوړی نو دا ډېره لویه درجه وه نو دوی دغه معمولي هغه یې واخیستلو او د آخرت هغه همیشه کامیابی چې هغه د اخلاص سره تعلق ساتلو هغه یې پرېښودله نو ځکه الله وایي دوی کسانو دې منافقانو دوی ګمراهي واخیستله په بدله د هدایت کې فما ربحت تجارتهم نو د دې تجارت دې سوداګرۍ هېڅ فایده ورنه کړه دوی لره وما کانو مهتدین او نشول د هغوی چې دی نو لاره موندن کې په دې طریقې سره د نجات لارې چې دی نو هغې موندنتله نو اوس دې آیات کې بیا الله جل جلاله د منافقانو اوس مخکې دوه مثاله ذکر کوي یو مثال چې نو مثلهم کمثل الذي استوقد نارا نه ذکر کېږي او دویم مثال چې نو او کصیب من السماء فيه ظلمات نه ذکر کېږي نو وړاندې مثال الله جل جلاله د منافق ذکر کوي وایي د دې منافقانو مثال په شان د هغه سړی دی استوقد نارا چې هغه ځان ته ور بل کی یعنی کله چې انسان ته تیاره وي او دی په یو تیاره او ظلمت کې راګیر شي نو دی د خپل وحشت د یری د ختمولو دپاره ځان ته رڼا کوي نو کله چې بني آدم ته رڼا شي نو د رڼا سره د زړه ته لکوټې سکون راځي او دویم دا چې د دغې سکون سره سره که چېرته مضر شیز وي نو دی د هغې مضر شیز نه هم د دغې رڼا په برکت سره بچ کېږي لکه مثال په طور کې مار لړم را روان دی یا دشمن را روان دی نو چې کله رڼای دته هغه ښکاري نو چې ښکاري دی د هغې نه خپل حفاظت کولی شي او کله چې تیاره وي نو د تیارې په صورت کې دی بیا څه نشي کولی خپل حفاظت نشي کولی دته سکون نه د هر وخت چې نو هغه تردد وي نو الله رب العزت وایي د دې مثال د دغې سړي په شانتې دی استوقد ناره چې کله یې مور بل کړو فلما اضاءت ما حوله غیر چاپیره د دنه علاقه روښانه شوله ذهب الله بنورهم نو الله رب العزت بوتلو د دوی دغه نور واغستل الله پاک چې نو د دوی نه د قرړه نو دغه شانتې د منافقانو مثال دی دوی د دنیا د پیسو دپاره د دنیا چې نو هغه د مصیبتونو او تکلیفونو نه بچ کېدو دپاره دغه شانتې چې نو هغه د دنیا د خاطره دوی خپل ایمان چې دی نو هغه په دا ولګولو د دغې دپاره دوی ظاهري په ژبه باندې کلمې اظهار وکړو کلمې اظهار یې وکړلو دنیا ته دوی معمولي شانتې فایده ورته میلاو شوله خو چې څنګه هم د الله رب العزت د طرف نه حکم رالو لکه څنګه چې په دغې سړي باندې د الله پاک حکم راشي سیلی توپان راشي او د ده نه دغه اور مړ کړي او دی بیا اقشان حیران سرګردان پاتې شي نو داسې چې په دې منافقانو څنګه مرګ راشي
د الله حکم ورته راشي نو مخکې مونږ حدیث ویلو من مات فقط قامت قیامته نو قیامت شروع شو وس د همیشه د پاره په تیاره او په نقصان کې شولو نو الله وی د منافقانو مثال په شان چې دی نو هغه د دقه سړی دی وترکهم فی ظلمات او پرې خودلې شو لاغوی په تیارو کې لا یبصرون چې هیڅ نه ویني نو دقه شانت دی مکافران منافقان دی باندې چې هم مرګ رالو دین به د هر صدقه شانت ویران چې دی نو هغه به دی پاتې شي او مخکې بیا همیشه د پاره د الله رب العزت په ګریف کې چې دی نو هغه اخته شي الفیض والامان بیا الله رب العزت وی سمون دا منافقان چې نه نو هغه کانه دي بوکمون چاړاګان دي اومیون راندنی فهم لا يرجعون پس دې چې نه نو حق طرف ته ناراضي مخکې الله رب العزت یو مثال د ذکر کړو دینه مخکې الله جل جلاله د دې مثال ذکر کړو دی په شان چې نو هغه شعور نه لري دی کې د سره احساس شته نه ادراک شته نه دی د ساورو نه هم بدتر دی دلته الله جل جلاله وی د دې مثال په شان د کونډې څنګه چې کون سړی چې نه هغه د خیر خبره نه اوري د شر خبره نه اوري د قشان دې کاړه دي نو سوال دا پیدا کیږي چې دوی خو باقاعده خبر یو بل سره میټینګونه کول یو بل سره به مشورې کول مسلمانانو خلاف به چې نو هغه پلانینګونه جوړول او الله وایي چې دوی کاڼه دي ناوري دوی چړاګان دي دوی خبرې نشي کولی دوی ړانده دي دوی لیدل نشي کولی صاحب د جلالین چې نو هغه ذکر کړی دی هغه وایي چې دوی سوالو کاڼه والو انسما الحق د حق خبرې دا اورېدونه د حرامي توپ خبرې به ټولې اورېدلې خو حق خبره چې نو هغه به نه اورېدله او تاسو که خیال کړئ اوس چې اکثر په دې دور کې کم داسې کوڼې یا په دې غوږ لږ درونی نو که ته هسې سمه خبره کې خو دی نه اوري او که معمولي دې ورته ووایي چې لاغه دې لږ دا مبارک څه خبرو وکړه چې دا لاسه دی مازغی راله وړ جو څه دې ووایي نو هغه ډایرک اورېدلي نو الله رب العزت وایي دوی کاڼه دي نه اوري صاحب د جلالین وای د چنه نو د سن کانه دي انسما الحق د حق خبره دا اوریدلو نه چنه نو هغه کانه دي حق خبره نه اوري باقي چې څومره افلت دي دا ټوله اوري پاغي باندې پويږي بوکمون دی چنه نو هغه ګونګیان دي چاړاګان دي څنګه چاړه دي نو دوی به دا دومره خبره او دا قصې چې کولې د الله پیغمبر له دا دومره ایزا او تکلیف به ورکولو اما شر رضی الله تعالی عنها باندې چې کم تهمت لګول دا ټوله خبره د کولې نه نو دلته هم د قمانه کړي دا د چې نو کل اخرس د چاړه په شانت چې لکه څنګه چې چاړه خبرې نشي کولای نو د قشان د حق خبره نشي کولای نور خو په دنیا کې دنیا خبره دنیا چې نو هغه تقریرونه وکړي خو چې کله د حق خبره راشي نو حق خبره او بیا دوی نشي کولای او د ټولو نه لوی حق ویل هغه دا دی چې سړی وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله په اخلاص سره دا کلمه وایي چې الله رب العزت په خپل ذات او صفاتو کې چې نو هغه یکتا دی او د الله پیغمبر د الله حق او سچ رسول دی د ټولو نه لوی رشته او د ټولو نه لوی حق دا دی او دا بدوی نه وایلو نو ځکه الله وی دی چې نو هغه سني ګونګیان چاړاګان دي اومیون اړانده دي نوړانده خو نول دنیا قصې او خبرې دا به اورېدلې دغه شانتې چې نو څه نول هغه به کول خو حق به چې نو هغه به پینه لیدل قرآن به پینه لیدلو د قرآن تلاوت به پینه کولو دغه شان د الله پیغمبر به پینه لیدو د الله د پیغمبر مجلس ته راتلل وی چې نو دا به پینه کول نو د دې حق کارونو نیکی د خیر کارونو د دې شذون نه چې نو هغه ډاندولو او نور چې څومره قصې وي په هغې ټولو کې برابر ول الله وی فهم پس هغوی لا یرجعون دی د خپل دغې ګمراهۍ نه دی د خپل دغې نفاق نه چې نو هغه بیرته نه راګرځي یعنې داسې هم نه دی چې یو موقع یا محل کې کله ګیر شي بیا د هغې نه وروسته توبه وباسي راشي الله وی دی نه راګرځي دی توبه چې نو وباسي دی به خپل دغه ګمراهۍ او نفاق باندې په خپله خوشحاله هم دی نو فهم لا یرجعون دی چې نو د دغه ګمراهۍ نه نه راځي الان کې مخکې موږ ویل د مؤمن بهترین صفت چې نو هغه دا دی چې دنه کله غلطي وشي او دی په هغې معافي وغواړي د اول د الله نه او که بیا د مخلوق په حق کې نو د مخلوق نه وغواړي دا د مسلمان دا د انسان او بیا د مسلمان مؤمن چې دی نو هغه بهترین صفت دی په خپل غلطۍ باندې په خپل ګناه باندې په خپل غلطه باندې اصارېدل په هغې باندې ټینګ وردېدل او هم دقه شانتي به کوم داسې مې کړي داسې ویم بیا به هم کوم
دا چې نو هغه د حیوانیت صفت دی، دا د منافقت صفت دی، دا چې نو هغه د کفر علامت دی. نو دلته هم الله وی دا منافقان فهم لا يرجعون، د دې ټولو خبرو چې حق او دا ورته معلوم هم شول بیا هم دې دغه نه واپس بیرته چې نو هغه نه راګرځي، خپل دغه ګمراهي نه پرېږدي. الله دې موږ د داسې صفات قبیحه نه وساتي. اولئک الذین دا هغه کسان دي الذین کوم چې اشتروا الضلالة واغستل گمراهی بالهدى د هدایت په بدله کې فما ربحت پس ګټه ورنکړه تجارت هم داغوی تجارت وما كانوا او نشول هغوی مهتدین لار موندن کې مثلهم مثال داغوی کمثل الذی پشان د هغه چا دی الذی کم چې استوقد نار بل کړو اور استوقد معنا بل کړلو النار اور استوقد النار چې بل کړلو اور لرا فلما پس هر کله چې اضاءت روخان کړلو دغه اور ما حوله چار چاپیر داغه ذهب الله نو واغستنو الله بنورهم داغوی دغه رڼا وترکهم او پرې خو د لاغوی فی ظلمات پتیارو کې لا یبصرون چې هیڅ هم نه ویني صمون کاړه دي بکمون ګونګیان دي چاړهګان دي فعمیون ړانده دي فهم پس هغوی لا یرجعون واپس نه راګرځي.